د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې یو سړی او ښځه او زوی اوسېدو چې ډېر زیات غریبانان او بې وسه وو. د سړي نوم سلطان و چې هره ورځ به خفه و د غریبۍ د لاسه. سلطان به خفه ناست و. یو ورځ هغه د ځنګل په چکر ووتو د لرګو په ښکار او وی چې نن به لرګي کټ کوم او په بازار کې به په ښه قیمت خرڅوم او کور ته به پې سامان وړمه. سلطان چې کله ور روان و نو په کلي کې ور له مخې له یو کس ورغلی او وی ورته سلطانه چېرته ور روان یې؟ زه خو دې ځنګل ته ور روان یم د لرګو په کټایۍ کې چېرته لرګي کټ کم او کور ته پې سامان ویسم. زه ځمه ورځمه ځنګل ته او اړې بیا را واپس کېږم. سلطان ته ځنګل په لاره ور روانې چې مخې له ورله یو غار ورشي او د غار نه اواز راوځي. سلطان ورته په جواب کې وایي چې زه ورځمه ځنګل ته او د هغې نه لرګي کټ کوم او په بازار کې بیا په غټ قیمت خرڅومه. د غار نه ورته اواز راوځي ته خفه کېږه مه مخکې ورشه الله به دې مدد وکړي. سلطان ځنګل طرف ته ور روان شي. سلطان چې د ځنګل په لاره ور روانې نو مخې له ورله یوه بلا ورشي. سلطان ورته په جواب کې وایي زه ورځمه دې ځنګل ته د لرګو ته کټهۍ دپاره چې لرګي کټ کم او کور ته پې سامان ویسم. تا خفه کېږه مه مخکې ورشه مخې له به درله یو کوی درشي هغې خوا ته خزانه ده او ځان له یې ویسه. نو د هغه ځای نه بلا واولځي او سلطان ته ځنګل طرف ته ور روان شي. چې کله دی ور روانې نو مخې له ورله یو کوهی ورشي چې خواته یوه خزانه پرته وي. سلطان چې کله د خزانې خواته ورنږدې شي نو چار چاپېره اول څوک وګوري او بیا ورته ډېر د خوشحالۍ د لاسه په ګډا شي. سلطان خزانه والي او کور طرف ته ور روان شي. خپلې ښځې ته خزانه په خپو کې کیږدي او ورته ووایي ښځې دا خزانه ده مونږ به اوس مالداره شو. ښځه ورته ووایي دا خرڅه که او کور ته پې سامان راوړه. د هغې نه پس سلطان چې خزانه خرڅه کړي نو د هغه ډېر مالداره شي او ځان له یو نوی کور او یو نوي ګاډي ماډي ځان له والي.